محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل باب شروع باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. من راغلی دا زمون په دین او شریعت کې الله پاک او پیغمبر علیہ السلام مونږ منع کړي یو خپل میانس کې د بغض ساتلو نه، کینه بغض، یو بل سره د تعلق د پریکولو ختمولو نه او بیروخی اختیارول، چاته توجه نه ورکول، شاکول یو بل ته. دې درې واړو کارونو نه مونږه خپل شریعت منع کړي یو. خپل میانس کې بغض ساتل او قطع تعلقی کول، تعلقات کټ کول، بیروخی اختیارول، یو بل ته شاکول. دې په حقله اولی یو درې آیتونه د قرآن شریف نه مختلفو ځایونو نه پیش کړي دي. سورة حجرات 10 آیت راوړی دی، هغې کې الله تعالی ویلی دي بېشکه ټول مسلمانان خپلو کې رونه رونه دي. قال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه. دې کې شک نشته ټول مسلمانان خپلو کې رونه رونه دي. یعنی دا خلاصه دا ده چې مسلمانانو ته، ټولو مسلمانانو ته الله پاک روریان ویل. رور حقیقي او سکر ورته وایي. نو مطلب دا دی چې ټول مسلمانان به خپلو کې یو تر بله داسې معامله ساتي لکه څنګه چې تاسو کې سکرونه یو بل سره تعلق ساتي. سکر روریانو کې نه خو دوکه یو بل له ورکوي رور له، نه بغض ساتي، او هره موقع باندې هغوی یو بل سره همدردي کوي، خوږیږي په یو بل باندې. او ګڼ شمېر احادیثو کې نبی علیه صلات وسلام مونږ امتیانو ته ویلي دي چې خپل مابین کې رونه رونه اوسېږئ. دغه شان سورة مائده 54 نمبر آیت کې الله تعالی ارشاد فرمایلی دی وقال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین. مسلمانان اذلة على المؤمنین، مسلمانان بخپل مینس کې مسلمانانو باندې نرم زړه والی، نرم زړه والی. د مسلمان و مسلمان ته زړه دی کې به نرمي وي، سختی به ني. اعزة على الكافرین، او په کافرانو باندې به سختی. د کافرو مقابله کې به زړونه کاڼي وي، سخت وي، او مسلمان د پاره به زړه نرم وي، موم وي. دا خلاصه دا ده چې دې آیت کې د مسلمانانو یو اهم صفت ښودلی شوی دی. د مسلمانانو یو اهم صفت ښودلی شوی دی، او هغه دا چې مسلمانان به خپلو کې نرم وي. که څه معامله کې اختلاف راشي نو جګړه به پرېږدي، جګړې نه به ځان ساتي. اگر چې د حق به جانب هم وي، دا د مسلمان خوی دی. ورته ښه پته ده چې د معامله کې زه په حق یم او دا مخکې رور مې مسلمان
دا په ناحقه دی، خو دی به بیا هم جګړې طرف ته دا خبره نه بوځي، پرېږدي به او د کافرو په مقابله کې به نرمي نه کوي، سخت به وي. د کافرو مقابله کې به نرمي نه کوي، بیا به سخت وي. لکه بل آیت کې راغلی دي، د هغې مضمون، د دې آیت مضمون هغې کې بیان شوی دی. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، په کافرو باندې به سخت او خپلو کې به مهربانه وي. سوره فتح کې 29 نمبر آیت کې الله پاک فرمایلی دی وقال الله تعالی، الله پاک ارشاد فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی، محمد د الله رسول دی. دا کار شوی او صلح حدیبیه کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافرو سره معاهده کوله، نبی علیہ السلام د خپل طرف نه چې کله خپل نوم لیکلو، حضرت علی رضی الله عنه ته ویلو لیکا محمد رسول الله، چې دا معاهده د محمد رسول الله د طرف نه کیږي. کافرو په دې اعتراض وکړو چې زموږ خو جګړه تا سره په دې رسول الله کې ده، مونږ د الله پیغمبر منو نه کنه، ته ولې ځان سره رسول الله لیکي؟ ته دې سره ابن عبد الله ولیکا، د عبد الله زوی، محمد د عبد الله زوی، رسول الله خو دې مونږ منو نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته ویل ټیک شو، دا رسول الله ټکی ته وران کا او دلته د عبد الله زوی ابن عبد الله ولیکا. حضرت علی رضی الله عنه خو وی چې زه به څنګه رسول الله ټکی ورانوم او د کافرو متیازونو په خوله باندې. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپله هغه رسول الله ټکی ترې لرې کو، خو د کافرو په خبره باندې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت سره مصلحت وی منو دا هغه ځای نه، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله ټکی لرې کو. خو الله پاک په قرآن شریف کې ولیکل چې محمد رسول الله، تر قیامت پورې به په قرآن شریف کې الله درج کې چې محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی. او بیا د صحابه کرامو حال بیانوي چې هغه کامل مسلمانانو، خدای دې مونږ او تاسو کامل مسلمانان جوړ کړي. خوی خاصلت اخلاق دی الله پاک زمون سم کی، یو ښکلی خوی بیانوي والذین معه، او هغه خوش نصیبه چې د نبی علیہ السلام سره دي، اسوک صحابه کرام. اشداء علی الکفار، اپ کفار باندې سخت دي، رحماء بینهم، او خپل منځ کې مهربان دي، خپل منځ کې نرم دي. الله تعالی زمونږ او تاسو، الله تعالی دې زمونږ او تاسو د مسلمانانو زړونه د یو بل لپاره مهربانه کړي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو زړونه یو بل سره د مینې، محبت او الفت نه ډک کړي. کني چې وګوري نو اوس خبره اړولې ده، مسلمان سره داسې سخت سم سټیل چم ورته ځان نه مې ورته اوسپنه جوړه کړې ده، او کافرو سره سم مومي نرم برعکس روان یو. برعکس الله دې زموږ حفاظت وکړي. 1550 نمبر حدیث مبارک دی، د یو بل سره بغض، حسد وغیرہ نبی علیہ السلام فرمایي مکوئ. مونږ خپل منځ کې د یو څو کارونو نه منع کړي یو. 1567 نمبر حدیث دی وعن انس رضی الله تعالی عنه، سیدنا حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی، الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، زما او ستا او د ټول امت د طرفه دی الله تعالی بهتر بدلی ورکی. ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تباغضوا، یو بل سره بغض مساتئ، ولا تحاسدوا، او یو بل سره حسد مکوئ، ولا تدابروا، او د یو بل نه شاکوئ ما.
ولا تقاطعوا او خپل منځ کې تعلقات مه کټ کوئ وکونوا عباد الله اخوانا او اے د الله بندگانانو رونه شي ولا يحل لمسلم او هیڅ مسلمان لا حلال ندي ان يهجر اخاه فوق 3 چې خپل مسلمان ورور سره د دریو ورځو نه زیات تعلقات پریدي متفق علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله روایت کړی دی د حدیث کې د سو سيزونو نه نبی له سلام مونږ رکاو کړیو منا کړیو نمبر 1 لا تباغضوا یو بل سره بغض مساتئ شریعت مونږ لا د یو بل سره د محبت ترغیب را کړی دی الله دې مونږ خپل کې محبت او مینه والا جوړ د بغض ترغیب نه دی را کړی د بغض نه مونږ منا کړیو او د داسې سیز نم ځان ساتل پکار دي چې د کم سیز نه بغض پیدا کیږي بغض کینه اسی لکه د سړی بس داړه نه دی بل ته بس خټکیږي د بغض وای اړې ورته ډک کیږي او بیا کله کله داسې وشي چې دا د بغض نه دا زبان تراشي بیا چې ډېر صبر ونشي نو په جبه ولا بیا صبر کوي او چې پاغي بیا گزاره نه کی کرنو بیا د لاس گزار بیا دې نه خطرې ډېرې پیدا کی او دویم چې مونږ ته منع کړیو ولا تحاسدوا یو بل سره حسد مکوي علما فرمای وی حسد یو دیتا وی تمنیو زوال نعمت الغیر مخکې سره مې د خدای پیرزونه او نعمت لیدو کنه پیسې ټکې مې ور سره ولیدي ما سره نشتا یا خسته جامې کپڑے مې وکاته خپل ځواني مې وکاته خ علم مې ور سره وکاتو خپل چهره مې ولیدا خاص ورلی خ بچی مې ولیدا نو زماړه کې دا ارمان ګرځي چې دنه خدای والی دې شکل ته وګورم دنه الله والی او یو دې ته ویل کېږي حسد چې د دنه والی او مال راکي د دنه خدای دا نعمت والی او مال راکي نو دا دواړه ډېر خطرناک سوچونه دي وجه دا چې دا سيزونه یا د عزتونه خایست او ځواني څوک ورکوي الله نو چې اوس اغلا ورکړي دا چا ورکړي دا نعمت چا ورکړي دی الله او زه ما چې دا خو د دنه الله والی او مال راکي نو خو مطلب د دې خبرې دار وته چې زه د خدای فیصله ته غلط ویم حسد کوونکې پزان پوي نه دی او چې کله زوی ما چې دا تا سره کوم نعمت دی دا تا نه خدای والی او مال راکي نو زما د خبرې او سوچ مطلب دار وته چې زما د خدای پاک په فیصله اعتراض دی چې خدای تا نه صحیح ویش نه دی شوی دا مال پکار او تا دل ور کړی دی غلط شوی ما سره بدلګه مشوره کړی و نعوذ بالله من ذلک نو په حسد کې دا حسدی لاړو ځان د خدای نه باندې او چې کله دې داسې وای چې مال مرا کې خیر دې خدای خود نه موالی نو دا بیا د حسد هغه بدترین صورت دی اول کې خو بیا خپل سلال چې دنه والی مال راکې او چې خدای مال مرا کې زمانه نه پکار خود نه مواخ دې ته ویل کېږي حسد او دې کې مونږ اکثر مسلمانان گرفتار یو دا حرام دی د دې نه من راغلی د مسلمان س نعمت وګورم زبسوي ماشاءالله کاغه نعمت می خوښ شو ځان د پاره می خوښ شو چې یار دا شانت نعمت خو ما سره ملک اوس د قربانه ورځ شپې دي کنه نو ځینې خلک دا سړي چې هغه خود شوق نه قرباني کوي نو ساروي خو مزیدار اخلي او دغه خدمت هم ډیر کوي چې خپل ساروي مې ور سره ولیدو او زوی ما چې داسې خو خدای مالم وسرا کړي وي نو داسې به مسلمان دی ته وي خدای د نصیب کې مسلمان رور مې دی
الله دا نعمت نصیب کی خدای چې دل دې ورکولو نو ستا خزانو کې خو څه کمی نشته دی ما کې به نیمګړتیاي زه کمزوری ما کې به ګناه خطای ما بس امتحانی ستا خزانو کې کمی نه راځي خدای دا شان پرزونه په مامو داسې ویلی شي دې ته رشک وایي رشک ویلی شي او چې کله زه د زبان نه داسې ویم چې ماشاءالله نو اوس زما په دې نظر کې چې کوم زهر هغه مړه شو دې نظرونو کې زهري څوک چاته وګوري که نه او هو کافره ځواني ده نو دې دوران کې په دې نظر کې زهري مخکې ته نقصان هم پېښېدی شي چې موږ ورته د نظره کېدل وایو دا حق او سچ دي د نظره کېدل حسد نه دی الله تعالی مونږ وساتي د کینهګر نه دی حسد مخکې چې الله نعمت ورکړی دی هغه ته پته هم نشته دی چې د پړه کې دا سوچونه زما د دې نعمت په حق لګرځي هغه لا د ته مخه تقیم کړه ته وګوره کنه ماما دې ظلم قربانای له څنګه خپل ساروي اخسته او اوس هغه ته پته نشته او زما ور سره کې څه دی حسد دی نو دا حسدي سړی چې دی کنه د یو خود باطینی بیماری سره مخامخ دی د زړه د حسد سره نیکه سوځي یو شو نیکه سوځي او بل دا اوس چې دا شوګر مرض کم ډیر راګټ شوی دی کنه تاسو په الله باور وکړئ دا د دې بل وجه نشته سیوا د دې نه چې دا کس حسد کې گرفتاری دی چې دا بل په موضوع ویني ورله خوري له خوراک د وجه نه سوچونه کوي غلط خیالات او فکرونه دل او دماغ ته راځي داغه د وجه نه بیا د شوګر مریض جوړیږي ته او دریم شی چې مونږ نبی له سلام منع کړیو د حدیث کې داغه نه ولا تدابروا یو بلتا شاکوي ما د دې یو مطلب خو علمانو دا خودلې دي چې د یو بل برایي مکوي د یو بل عیبونه م بیانوي به عیب سوکشته بے عیب سوک نشتره کشتا کنا ایو ذات ته داغه سنم دی الله او باقی مونږ ټول د سیل می چې دا اوس کم معاشري والا یو کنا دا 1446 سن هجری مسلمانان د 2025 دا ټول مونږ د یو زمانه خلق د اخر زمانه یو د پاتې زمانه خلق عیبونه ولا تدابروا د یو بل عیبونه م بیانوي ولا چې په عیبونه شمارل شروع شو کنه عیبونه شمارل د بل عیبونه چې شمارم که یو سړی ما سره داسې ملو شي چې هغه سره زه ژوند وکم ټولو نه بس ځان لشم څوک بې عیبه شته خو چې کله مې په خپل عیب نظر شو د بل په خوبیانو مې نظر شو بس بیا براته په جهان کې بد سړی نه ښکاري ټول براته ځان نه ښه ښکاري ځکه زما په خپل عیب نظري او د بل په خوبۍ باندې به مې نظري الله دې زمونږ دا نظرونه ټیک کړي او څلورم شی نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث کې ولا تقاطعوا یو بل سره تعلق م کټ کوئ تعلق کټ کول په دوه وجو باندې خلق کوي یو د دنیا د کار د وجنه دنیاوی او کاری داغه د وجنه نو که دنیاوی معاملې د وجنه ضرورت پیښ شو او څوک تعلق کټ کوي کنه نو د 3 ورځې پورې اجازه ته د 3 نه زیات د دنیا په معاملې باندې د تعلق کټ کول اجازه نشته دی او که دینی معاملې نو په هغه کې بیا د 3 ورځې نه زیات پورې تعلق کټ کول گنجائش شته دی نبی له صلوات والسلام د کعب ابن مالک رضی الله عنه هلال ابن امیہ مراره ابن ربی دا 3 صحابه کرامو تبوک ته نوتلی پس وجه پاتې شویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپه شوی اوس چې تشکیل کېدو د ټولو او تشکیل نه پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغی سره تقریبا 50 ورځې تعلق پرې خو ټولو صحابو ته ویلو سلام قدر په نه کوي خبره اترې به ورسره نه کوي نو هغه کې بیا د 3 ورځې نه زیات پورې قطع تعلق گنجائش شته دی اوس مونږ ګورو چې مونږه د رشتہ دارانو سره ګاونډیانو سره یار دوست سره د
دا مونږ او تاسو کوم تعلق پرې کړی دی دا د دین دپاره دی که د دنیا دپاره دی نو چې د دنیا دپاره وي نو د دنیا دپاره شریعت مونږ له د څو ورځو پورې اجازت راکړی بس 3 نه وروسته اجازت نشته بیا زه حرامو کې مبتلا شم د نبی علیه السلام د خبرې نه ورغوړېدم نو امتی له خدا نه دي پکار چې د پیغمبر د خبرې نه ورمخکې شي ورغوړي او بیا آخر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا جمله فرمایلی ده وکونوا عباد الله اخوانا اے د الله بندگانانو مسلمانانو د یو بل رونه اوسېږئ یو بل سره ضرور ولی والا معامله کوي د خیر خواهی والا یا رحم